أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamu alaikum and welcome guys. Today our topic of discussion is electronic configuration. In this lecture we will study electronic configuration. Right? Now Raju lumbane topic se electronic configuration. Pachar lecture ke munga value atom and fundamental of atom. Now هغه پس دویم د ټول most important topic دی ټیک شو هغه ورته په غور سره کېدی ان شاء الله تاسو په ډېر ښه پوه شئ electronic configuration دا هغه پس دویم topic دی ټیک ده راځو electronic configuration the arrangement or distribution of electrons in shell or subshell around the nucleus د نیوکلیس نه چې ارد ګیر کوم سرکولر پات تاسو ما ویلي دي ته څه ویل کېږي دې ته شیل ویل کېږي ټیک شوه نو په دغه شیلز کې د الکترونز ارینجمنټ ترتیب کې کېښودل ټیک شوه یا ډسټریبیوشن تقسیمول په شیلونو کې ټیک شوه دغه پروسس ته موږ څه وایو الکترونیک کنفیګوریشن ګوره دا یو ایټم دی ټیک شوه دا شیل دی ټیک شوه نیوکلیس دی دا شیل ته وایي ګیا چاپېره دا نیوکلیس شي د نیوکلیس نه چې ایر ګیر کوم دا سرکولر پات دی ټیک شوه دا څه شی دي دا شیلونه دي شیلز ټیک شوه دا څه شی دي شیلونه دي په دې کې چې اوس الکترونز کم موجود دي لکه په لومړني شیل کې دوه وي په دویم کې به 8 وي په دریم کې به دغه وي 14 وي نو دغسې دې دغه ته مونږ څه وایو چې دا ارینجمنټ اف الکترونز کې لکه ګوره دلته اس سب شیل وي ټیک شوه دلته به 2 الکترون موجود وي په دې دویم کې به اس او پی دواړه وي دلته به څو موجود دي دلته به 8 موجود وي ټیک شوه داسې د ارینجمنټ اف الکترون چې کوم اراوند د نیوکلیس په دې شیلونو کې کېږي او دا بیا به سب شیل هم درته اوس ډیفاین کوم دی سب شیل څه ته وایي دا کوم دی کې چې دا الکترون موجود دی ټیک شو دا څه شی دی دا سب شیل دی په شیل کې دا دننه دی دې ځای ته څه ویل کېږي دې ته سب شیل ویل کېږي ټیک شوه لکه څنګه چې موږ وایو سب اټامیک پارټیکل مطلب دا چې په اټم کې دننه کوم پارټیکل دي نو سب شیل په شیل کې دننه ټیک شوه او بیا په شیل کې هم کوم دننه ځي هغه ځای چې په کوم ځای کې الکترون موجود وي ټیک شوه د څه ډیفینیشن دی The arrangement and distribution of electrons around the nucleus in shells or subshells is called electronic configuration. ठीक है, definition लिखो. Arrangement of electrons around the nucleus in shells and subshells is called electron configuration. The electrons arrangement distribution पर शेलुनु के around the nucleus ठीक है the nucleus ना गिर जाएगा दाके process तब मुझे सवायो electronic configuration ठीक है उस दे explanation को ठीक था जैसे मुझे electrons तरतीब की जो संग पर कम शेल की वसूम रही पदे की वसूम रही ठीक है दे explanation को explanation हाँ टोल नमक क्यों मुंगा शेल डिफाइन को ठीक है तो शेल से तो वही अब बेब सब शेल और बेब रा इलेक्ट्रॉन से कम अरेंजमेंट है दाब चिकल मुंगा शेल और सब शेल डिफाइन को बेब रा था दा इजी ठीक है नराजू टोल नलू बने से शेल شل مونږ څه ته وایو شل د نیوکلیس نه غیر چاپیره چې دا کم سرکولر پات تاسو ته ښکارېږي دې ته مونږ څه وایو دې ته مونږ شل وایو ټیک شوه د نیوکلیس نه چې کوم دا ایرګر دا درې لاین چې کومه ولې 1 2 3 دا سرکولر پات چې کوم دی د نیوکلیس دا نیوکلیس دی دا څه شی نیوکلیس دی ٹھیک شو دا نیوکلیس دی نو نیوکلیس نو چې ایرګر کوم دا سرکولر پات دې ته څه ویل کېږي دې ته شل ویل کېږي ټیک شوه دې ته انرژي لیول هم ورته ویل کېږي آربټس هم ورته ویل کېږي ټیک شوه نو داسې ډیفینیشن څه دی سرکولر پات اراوند د نیوکلیس از کالډ شل ٹھیک شوه ډیفینیشن لیکو circular path around
the nucleus. ٹھیک شو دغه چې کوم دی شل دا ډیفرنٹ وي د یو بل نه ټیک شو دا اټمونه د یو بل نه څه وي ډیفرنٹ وي څو کې ډیر وي څو کې لږ ټیک شو دا د لیتیم چې کوم دی دا راغلی ټیک شو په لیتیم کې څو وي درې دغه پکې موجود وي شلونه پکې موجود وي ټیک شو دغه وشو ټیک شو اوس راځو شل خو شو چې سرکولر پات اراوند د نیوکلیس از کالډ شل دې ته انرژي لیول هم ورته ویل کېږي او دې ته چې کوم دی آربټس هم ورته ویل کېږي او شل هم ورته ویل کېږي او دې کې دا الکترون چې کوم دي دا ریوالوینګ کوي مطلب د نیوکلیس نه غیر چاپیره څه کوي ریوالوینګ کوي تاویږي ټیک شو لکه څنګه چې د ازمکه د نور نه تاویږي داسې په شلز کې چې کوم الکترون موجود دي داسې کېږي د نیوکلیس نه غیر چاپیره تاویږي ټیک شو دا شو سب شل ټیک شو اوس دویم نمبر چې کوم سوري شل اوس دویم نمبر چې کوم دی هغه سب شل سب شل دا په شلز کې تاسو ته ما وختي ویل په شلز کې دننه هغه ځایونه هغه مختلف ځایونه کوم دی چې الکترون موجود دی ټیک شو په شل کې ګوره دا چې کوم دی دا یو شل دی ټیک شو دا او دې کې دې ځای کې هغه موجود دی ټیک شو الکترون پکې موجود دی نو دې ریجن ته څه ویل کېږي دې ته ویل کېږي سب شل ټیک شو په شلز کې هغه ویریس پلیس هغه مختلف پلیسز په کوم ځای کې چې الکترون موجود وي هغې ته موږ څه وایو سب شل ټیک شوه دا به په شل کې موجود وي ټیک شوه او دا چې کوم دی هغه ځایونه دي په شل کې هغه مختلف ځایونه دي په کوم ځای کې چې الکترون موجود وي ټیک شوه ډیفینیشن یې لیکو the various places in shells where electrons are present دا ای چې موږ وکړه که نه او دا پاسه هم پې دا ماینس والا نشان ولګوم نو دا چې کوم دی دا الکترون ظاهري ټیک شوه ای د الکترون سمبل دی او دا ماینس چې پې ما وکړو دا د دې نه څه دا ماینس نه ډینوټ کېږي ټیک شوه ماینس د دې څه شی دی نشان دی نو سب شل وشو په شل کې هغه مختلف ځایونه په کوم ځای کې چې الکترون موجود وي ټیک شوه هغې ته مونږ څه وایو هغې ته مونږ سب شل ورته وایو ټیک شوه سب شل ورته وایو دا چې کوم دی دا سب شل مطلب دلته الکترون موجود دی ټیک شوه سب شل دا شو سب شل ټیک شوه سب شل چې کوم دی دا به په 4 ټایپس دي ټیک شوه اس سب شل پی سب شل डी सब शेल एंड एफ सब शेल ठीक हुआ एस पी डी एंड एफ ठीक हुआ कम कम दी लुम्बाने पक्के कम हो गए और टाइप्स ऑफ सब शेल د سب شل سو ټایپس دي نو سب شل چې کوم دی څلور دي ټیک شوه لومبنی پکې کوم یو دی اس سب شل 1 نمبر اس سب شل اس سب شل چې کوم دی هغه سب شل دی په کوم کې چې صرف 2 الکترون موجود دي ټیک شوه ګوره د نیوکلیس نه لومبنی چې کوم سرکولر پات دی لومبنی شل چې کوم دی دا یو ټیک شوه په دې کې به 100 الکترون موجود وي په دې کې به 2 الکترون موجود وي که هغه د هر یو اټم په دې کې به 100 موجود وي په دې کې به 2 موجود وي ټیک شوه نو دا 2 الکترونز دا په څه شي کې راځي دا په اس سب شل کې راځي په اس سب شل کې به 100 الکترون موجود وي 2 دا څه شی دی اس سب شل دی ټیک شوه دلته 2 الکترون موجود دي ها په دې لحاظ دا دلته مادات کړی دا به کوم یو سب شلي دا به اس سب شلي ټیک شوه اس سب شل کې به موږ سره 100 الکترون موجود وي دې کې به موږ سره 2 الکترون موجود وي ټیک شوه څومره 2 الکترونز 2 الکترون به موږ سره په څه کې موجود وي په اس سب شل کې ټیک شوه
او دا به په کم شیل کې موجود وي دا فرست شیل کې به دا چې کله لکه په نور شیلونو کې به هم اس سب شیل موجود وي خو لکه یوازې چې کوم وي هغه صرف په ړومبني شیل کې به داسې وي یوازې بل سب شیل به ورسره نه وي ټیک شوه په فرست شیل کې به داسې وي یو first shell present in first shell alone ٹھیک شو alone په first sub shell کې په first shell کې بداسي وي دا به یوازې د سره به بل sub shell نه وي ٹھیک شو نو s sub shell دې کې به 100 الکترون موجود دي دې کې به 2 الکترون موجود وي ټیک شو 2 پکې الکترون موجود وي او دا به د نیوکلیس نه په لومبنه شیل چې کوم راځي په هغه کې به داسې وي دا به یوازې وي ټیک شو بل سب شیل به ورسره نه وي او د اس مطلب څه شی دی د اس مطلب د شارپ ټیک شو مطلب دا ستلی کما بیا به دې کې کنفیوز کیږي مطلب څه شی دی شارپ ټیک شو ها دا شو اس سب شیل ټیک شو اوس راځو نور سب شیل ته اس خو مونږ وکړو اوس چې کوم دی 3 مونږ سره پاتې شو هغه 3 کم دی دویم دی پسې چې کوم دی هغه دی پی سب شیل پی سب شیل پی سب شیل په دې کې مونږ ویل چې 100 الکترون به پکې موجود دي 2 الکترون په پی سب شیل کې به څومره موجود وي 6 الکترون ٹھیک شو په دې پی سب شیل کې به څومره موجود وي 6 به پکې موجود وي او دا چې کوم دی په دویم دغه نه شروع کیږي ټیک شو د ځینو اټمونو په دویم شیل کې موجود وي او د ځینو په هغه کې نه وي لکه بیریلیم چې کوم دی هغه کې 3 الکترون موجود دي ټیک شو نو 3 الکترون چې په لکه دا ګوره دا د بیریلیم سټرکچر شو ټیک شو دوه شیل پکې موجود دي ټیک شو 2 الکترون په پدې کې موجود وي موږ په اس سب شیل کې ویل چې په لومبني کې بس صرف اس سب شیل به پکې موجود وي ټیک شو دا پکې اس سب شیل شو دا پکې څه شو اس سب شیل شو اوس په دې دویم چې 3 الکترون دي پکې 2 پدې کې نو پرې بل کې بیا یو وی کنه دا یو پس کې راځي دا په اس سب شیل کې خدا راځي کنه ټیک شو دا موږ څنګه لیکو بیره دا 2s1 ټیک شو 2s1 دا لکه اس سب شیل شو او په اس سب شیل کې څومره الکترون دي یو الکترون پکې موجود دی او دا 2 چې کوم دی دا را شیل شو ټیک شو نه خو شو په دې کې به څومره الکترون موجود دي په دې کې به 6 الکترون موجود دي او د دې پی څه مطلب دی د پی مین پرنسپل ٹھیک شو پرنسپل دا شو پی سب شیل دریم نمبر डी सब शेल दे के 6 इलेक्ट्रॉन मौजूद दी पदे के बाद 10 इलेक्ट्रॉन मौजूद है सुमरा 10 इलेक्ट्रॉन्स 10 इलेक्ट्रॉन पे मौजूद भी लका गोरा لکه هر یو اټم کې چې کوم دی ډي سب شیل موجود هم نه وي په بعضو کې موجود وي او په بعضو کې چې کوم دی ډي سب شیل څه وي ایبسنټ وي ټیک شوه ډي سب شیل کې څومره الکترون موجود ډي سب شیل کې 10 الکترون موجود وي د ډي څه مطلب دی ډیفیوز ډیفیوز ٹھیک شو د ډي سټانډرډ دی څه لپاره ډي چې کوم دی سره ډیفیوز دی ټیک شو دا شو ډي سب شیل اخیری نمبر چې کوم دی او د ټول نه لارج چې کوم دی هغه څه شی دی اف سب شیل اف سب شیل اف سب شیل کې به څومره الکترون موجود وي په اف سب شیل کې به دغه الکترون موجود وي 14 ٹھیک شو څومره الکترون به پکې موجود دي 14 الکترونز 14 الکترون 14 الکترون به پدې کې موجود وي ٹھیک شو په اف سب شیل کې به څومره الکترون موجود دي 14 الکترون دا اف څه مطلب دی
فنډامنټل ٹھیک شو په اف سب شیل کې با 14 په کې الکترون موجود وي او د اف سمت سره پر ډینوټ کیږي د فنډامنټل لپاره اوس ګورو چې لکه موږ به څنګه معلومو چې په دې شیل کې دومره دي او بیا په دې سب شیل کې دومره دي په دې کې دومره دي په دې کې دومره دي ٹھیک شو راځو اول شیل چې کوم دی دا رسې شنه ډینوټ کیږي دا ان نه ډینوټ کیږي ٹھیک شو شیل رسې شنه ډینوټ کیږي دا ان ٹھیک شو شیل د ان نه ډینوټ کیږي اوس موږ په شیل کې څنګه سب شیل به پکې څنګه معلومو او په هغه کې به الکترون څنګه معلومو نو بوهرز اکورډینګ ټو بوهرز لا بوهرز فارمولا څه ده بوهرز فارمولا الکترون به څنګه فایند کې په شیل کې چې دې کې دومره دي په دې کې دومره دي ٹھیک شو نو هغه فارمولا څه شي ده 2n square 2n square دا 2 multiply by n square دا n چې کوم ده دا څه شی دی نمبر اف شیل تاسو ته معلومه ده چې څنګه ډینوټ کیږي دا n نه به ډینوټ کیږي لکه که په یو اټم کې چې کوم دی دوه شیلز موجود لکه اگزامپل به زه وایم بیریلیم مې واخیستو ټیک شوه په بیریلیم کې څو شیلز موجود دي دوه 2 سکویر مې په واغستو د سکویر مطلب څه دی چې دا 2 دوه پر ملټیپلای شي 2 ملټیپلای بای 2 نو دا څه شي شو دا چې کوم دی دا 4 شو ٹھیک شو بیا 2 ملټیپلای بای 4 دا څه شي شو دا 8 شو دومره پکې الکترون موجود دي ٹھیک شو په دوانو شیلونو کې څومره الکترون موجود دي 8 الکترون پکې موجود دي ٹھیک شو دا چې کوم یو شیل چې کوم دی د شیل نمبر به موږ دلته ولیکو ټیک شو نمبر اف شیل به ولیکو سکویر او دې سره به ضرب ورکو ټیک شو نو هغه بل دې څه ویو الکترونیک کنفیګریشن کې هغه مربع پدې کې الکترون موجود وي ټیک شو دا خو شو بورز فارمولا چې په 2n سکویر فارمولا باندې ودا موږ دا کوو زه اوس کلورین چې کوم دی دا کومه اگزامپل اخلم کلورین چې د دې الکترونیک کنفیګریشن موږ څنګه کوو په کلورین کې چې کوم دی 17 الکترونز دي ټیک شو اوس په دا موږ څنګه په اس سب شیل کې به ډیوایډ کوو په پی کې به څنګه کوو په ډي کې به څنګه کوو په اف کې به کوو د دې الکترونیک کنفیګریشن به موږ څنګه لیکو S1 S2 ټیک شو دلته به تاسو سټرکچر جوړ کما په لومبني شیل کې څومره الکترون موجود دي په دې یو کې 2 1 مطلب لومبني شیل اس مطلب سب شیل اس سب شیل ټیک شو په څومره الکترون پکې موجود دي 2 او په دویم کې بولیو کې 2s2 چې په دویم شیل کې په اس سب شیل کې 2 الکترون موجود دي او ورسره بل څه شی دی ورسره بل پی سب شیل دی ټیک شو پی او پی کې هم څومره 6 ټیک شو نو دا څو شو 2 2 4 او 6 4 او 6 نو دا 10 شو ټیک شو دا خو شو په دویم شیل کې به څومره الکترون موجود دي 8 الکترون به پکې موجود وي اوس 3s2 دلته دې سره بل شیل مشته دلته اوس پته لګي کنه چې دې کې څومره شیل دي نو 3s2 په دریم شیل کې هم دې کې څومره الکترون موجود دي په اس سب شیل کې هغه هم پکې 2 موجود وي ټیک شو او بیا به په دریم شیل کې به په ډي په پی سب شیل کې به څومره موجود وي په پی سب شیل کې الریډي 6 الکترون هو پکې راځي خو دلته ودرېږه اوس مونږ سارو چې مونږ سره 100 الکترونز پاتې کیږي 2 2 4 4 او 6 10 او 2 10 او 2 دا څه راځي 12 راځي ټیک شو نو اوس 5 دغه پاتې کیږي ټیک شو 5 الکترونز پاتې کیږي نو هغه مونږ په 3 پی سب شیل کې واچو دلته 100 الکترون 5 راځي ټیک شو اوس مونږ ګورو پړومبني شیل کې چې کوم دی پکې کې به اس سب شیل وي ټیک شو پکې کې به اس سب شیل پکې کې به څومره الکترون راځي 2 دا کې چې کوم دا لري شیل لپاره دا کېږي کې
L M N دا سه دې لپاره دا کیږي ټیک شو 1 2 3 ورته لګول شي ټیک شو په L کې چې کوم دی په L کې به څومره موجود وي 8 الکترون لکه خامخا پکې موجود نه وي خو راځي پکې دومره ټیک شو په L کې به 8 الکترون موجود وي ټیک شو لکه څنګه چې کې L دا تاسو مېل چې په 2 لیکل شي ټیک شو نمبر اف شل 2 لیکل شي دا L چې کوم دی دا څه شي 2 شل دی ټیک شو په دې کې څومره الکترون 2 plus 6 دا څه شو 8 شو ټیک شو او M کې به څومره راځي چې په M کې یو پکې S سبشیل شي او یو پکې P سبشیل شي 8 او یو پکې D سبشیل شي ټیک شو نو دې کې څومره راځي دې کې 18 راځي ټیک شو 18 الکترونز پکې راځي په N کې څومره راځي په N کې چې کوم دی دغه الکترونز راځي دا 18 شو 18 او پلس 14 دې کې به څو راځي 32 ټیک شو 32 به په N دغه کې راځي ټیک شو په N شل کې به راځي نو دا خو تاسو ته ما د دې فارموله وکړه چې دا به څنګه موږ ته پته لګي چې په دې کې دومره راځي په دې کې دومره راځي ټیک شو دا و زموږ لیکچر په الکترونیک کنفیګریشن باندې ټیک شو امید لرم تاسو په ډېر ښه پوه شئ ثانک یو سو مچ